هغه جذبې د کومې جذبې د لاندې چې په یو پرامن احتجاج باندې ګولۍ ورېدې شهادتونه وړاندې کېدو په دې لوی مرکز کې د هغه لوی وفا خدمت کامی جذبې پخوالی کوو چې 15 کاله وشو دا سفر روان دی دا د کام د خدمت سفر دی دا بے لوسه دی دا بے لالچه دی دا بے غرضه دی د بابا فخر افغان باچا خان د پیروکارو او د سپایانو په حیث باندې پخوالی کوو انشاءالله چې که سیلی راځي ګلی راځي طوفان راځي سختۍ راځي تاوانونه راځي دا بیرغ به موږ اشک نیسلی او دا لار چې دا مزل چې دی دا به کوو منزل ته به ځان رسول انشاءالله. ګرانو مشرانو ایمل ولی خان صاحب غواړم دا چې ډېرې زیاتې خبرې او ځکه غواړم چې تاریخ د دې تحریک ګواه دی چې په موږ ټول عمر ګزارونه کېږي او په موږ د یو ځای نه ګزارونه نه کېږي په موږ د هر ځای نه ګزارونه کېږي. زما په شان سیاسي کارکن په دې خبره واضحه دی او زه بیخي د دې قافلې د یو کارکن په حیث باندې په دې خبره کنوینس یم چې دشمن موږ پیژندلی یو دشمن موږ پیژني دشمن زمون د قوت نه خبر دی غم دا نه دی غم دا دی چې خپل کامونه پیژندو غم دا دی چې د کم کام په غم کې من خپل سرونه او مالونه ورتاو کړي دي هغه کام من ته په هغه نظر ونه کاته چې په کم نظر قتل پکارو نو زه بیا دا خبره کوم چې حال ته د کام وګوره کنه دا خلاصه ده تاسو وګورئ کم وخت دی موږ لنن هم چې 12 اگست دی او په دې ملک ازادي ده دا سوره نه ده دا ازادي ده دا ازادي نه ده دا باس دی خو په دې شکل چې که څوک ازادي مانځي پابندي نشته خو چې موږ له پیغور راکوي چې دی 14 اگست نه مانځي او 14 اگست نه مناوي نه بیا ورته وایو چې دی بې رحمه نظام دی جابر نظام دی د تور تم او ظلمونو نظام د پښتنو نه پښتو هم یې راکړه نو چې په 12 اگست 1948 باندې 950 جنازې چې د چا لاشونه معلومو د چا نامعلومو څوک یې سمندر ته غورځول چاله یې لاشونه نه ورکول چاله یې علاج نه ورکاو نو موږ پښتانه یو موږ پښتانه د یو مړي غم هم 3 ورځې کوو دا به څنګه ممکنه وه چې د دې دوره لویې سانې نه پس به موږ په 14 اگست ګډېدو دا ممکنه نه وه دا ممکنه نه وه دا د پیغور خبره نه ده خو دا هغه وطن دی چې دلته قرباني پیغور شي او دا کسی نوی نه دي دا زړې دي په ولي باغ کې دماکه کېږي زما مشر خدای بچ کوي اوس که په حجره کې دا پیلر نی خو هغه خودکش خو ورغلی دی خدای مکه بیا مکه بیا هم تباهي وشوه خو بچت په ولي باغ کې دا وشو چې مشر بچ شو په ځای د دې چې خلکو خواخوږي کړې وې تعزیت یې کړې وې غمرازي کړې وې کومه چې پښتو ده کم چې اسلام دی
کم چې انسانیت دی راشه د پښتنو رویو ته وګوره پچموزې موږ پورې شروع کړې ډرامې موږ پسې کولې زه اوږده خبره نه کومه خو ضرور ویل غواړم په دې چې دا د تاریخ په اعتبار توره ورځ ده توره ورځ تاسو نن وګورئ دا ریاست معترف نه دی د اعتراف نشي کولی دا نننۍ ورځ راوالی اخبارونه د بابړې خبر نشته راوالی نصاب په تاریخ تورې کرښې راښکلي دي راشئ خپل کام ته نه که نن زه د جومات نه ګیله کومه نن که زه د دین د مرکزونو نه ګیله کومه نن نه کومه خواست خو ترې نه کومه تپوس خو ترې نه کومه چې په نننۍ ورځ باندې د پښتنو په هر جومات کې دا هغه بابړې د شهیدانو لپاره یو دوه لپې لاس خو اوچتول پکارو دوا خو کول پکارو کولی شي ګرانو مشرانو ګرانو ملګرو بابا چې په دې مرکز کې لوی حلفنامه پرته ده نه بابا به وی چې دا لار ډېره ګرانه ده دا هغه ګرانه لار ده زموږ سیاست د خدای تعالی د نظام سره ټسل نه خوري د بابا لار دا خو د قرآن ترجمه ده د بابا لار دا خو د پیغمبر طریقه ده دا که څوک دا خبره کوي چې اسلام ته خطره ده موږ ورته وایو چې دا د اسلام ترجماني ده کم خلک که دا ګڼي چې زموږ سیاسي نظریه د ریاست په ضد ده نه پنځه او یا کاله د عوامي نیشنل پارټۍ د منشور په ضد په مخالفت کې دا ریاست لاړو پنځه او یا کاله پاس نن خلک د لوږې مړېږي نن خلک بېروزګاره دی نن جهالت عام دی کاروبارونه ختم دي کم حال دلته اقتصادي طور جوړ دی زما وینا ته ضرورت نشته هر سړی خپل خپل کور ته وګورئ چې څومره تنګدسته ژوند تېرو ګرانو مشرانو ځکه بیا دا خبره کوو خو کام به ځان سره ملګري کول غواړي د کام د ملګرتیا نه بغیر د کام ترمنځ او د عوامي نیشنل پارټۍ ترمنځ دیوالونه دي شپلونه یې والي دي رکاوټونه یې جوړ کړي دي دا رکاوټونه به په دې باچاخانه جذبه او په دې کامي جذبه ماتو زموږ سیاست د اقتدار نه دی زموږ سیاست د ځان نه دی زموږ سیاست د کام دی زموږ سیاست د دې خاورې دی دا کام به په دې خبره کانې کول غواړي او دا کام به ځان سره روانول غواړي هیڅ مشکل نشته انشاءالله که خیر او دا سلسلې به رواني ګن په ګن نشي وینځلی دلته یو ګن راولي په بل ګن دې وینځي نو ګن په ګن نشي وینځلی ګن چې په ګن وینځي ګن به ترې نه جوړېږي نو نن به په دې تاریخي ورځ بیا دا خبره تکرار کړو چې د ماضي نه سبق والی قانون له اختیار ورکړئ صوبائی خود مختاری یقیني کوي د آئین او د پارلیمان بالادستی عملی کوي ګاونډ سره دشمني پرېږدئ د قانونونو د مورنو جبو حق مالئ انسانی حقوق مه پامال کوئ په اظهار رائے په ازادۍ پابندي مه لګوئ او دا پاکستان
چې د کامیتونو مجموعه ده ګلدسته یې کوي که مهاجر دی هغه ته هم د ګل په شکل وګوره که پنجاب دی هغه ته هم د ګل په شکل وګوره که سندې دی هغه ته هم د ګل په شکل وګوره که بلوچی دی هغه ته هم د ګل په شکل وګوره او که پښتون دی د سور ګلاب په شکل کې ورته وګوره دنیا کې به نام وګټې زمونږ سیاست د تخریب نه دی بیا بیا ویل غواړو هغه کڼو ته زمونږ سیاست دا د تعمیر دی زمونږ سیاست دا د امن دی زمونږ سیاست دا جمهوریت دی زمونږ سیاست دا ترقی دا نو بیا بیا ورته وایو چې که کاڼه یې کړانده یې په ځان کې پراته یې د ځان نه راوځئ ریاست د ځان نی ریاست د انسانانو وي ریاست د جهانی د ځان نه راوځئ نو په موږ له به پیغورونه نه راکوئ موږ باندې به الزامونه نه لګوئ موږ باندې به قدغنونه نه لګوئ په دې خاوره به د سروی ټوپۍ خاوندانی که د دې خاورې خدمتګار واکداران پیدا شو بیا به موږ او تاسو ته کنځل نه کوي هارونه به راته اچوي دغه زموږ مزل دی دغه زموږ منزل دی انشاءالله که خیر زه په دې تمه خاص کر د ځوانانو نه چې ځوانانو زمونږ جنگ د مسلم لیگ د دورشل هم جنگ دی زمونږ جنگ د یو جمعیت او د جماعت اسلامی او د پیپل پارټۍ د دورشل هم دی زمونږ جنگ چا سره نشته زمونږ جنگ د ټول کام جنگ دی دا ګوند د مشرای ګوند دی دا ګوند د مدیت ګوند دی لہذا کردار که مشر دی که کشر دی که عہدیدار دی که کارکن دی که ووټر دی چې ستره ټوپۍ موږ په سر کړې ده دا په موږ لازمه ده چې د دې سترې ټوپۍ لحاظ وساتو د مشرۍ کردار ادا کو د شفقت سلوک د خپل کام سره وکړو او دا کام د ځان سره روان کو چې دا بد ورځ خدای پاک د کام په مرسته د پاچاخانه د جنډې د لاندې په حق کې په سکون کې او په عزت کې بدل کې دا زمونږ لاره ده زه به یو دوه نارې تاسو له درکړم ماله به اواز دا هم اندازه که راکوئ چې دا ډېر ضروري دی ایمل خان به ډېره په تفصیل خبره کوي چې زه وامه چې موږ په خپله خاوره تاسو ټول ما سره ووایئ چې امن غواړو موږ په خپله خاوره موږ په خپله خاوره موږ په خپله خاوره زه وایي دا باد د زمانې چې موږ چیړیا سې نه ده دا باد د زمانې چې موږ چیړیا سې نه ده دا ګوري چې په مړو ایرو کې ستره بسترې شته